اس مبارک کې راځي دا به اعلان کوي د قیامت په ورځ باندې. د قیامت په ورځ باندې به دا رشتہ داري اعلان کوي الله چا زما خیال ساتلی دی، زما تعلق چې دی هغه ساتلی دی، یعنی د رشتہ دارانو د خپلوانو چې کوم حقوق دي د هغې خیال ساتلی دی، د مور او پلار چې کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی دی، د رور چې دی د هغې کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی دی، د خور کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی دی، د ترور کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی دی، د تره کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی دی، د ماما کومه درجه وه د هغې خپل خیال ساتلی. الله د دې رشتو خیال ساتلی دی. نو دغه رشته داري ورته دعا کوي الله ته چې دی د خپل رحمت سوري کې ورته ځای ورکړي. د الله جل شانو په دربار کې ولې سپارش کوي الله ته ورسره چې دی د رحم معامله وکړي، الله ته پرې رحم وکړي، دعاګانې ورله غواړي. او چې چا خیال نه دی ساتلی نو دغه رشتہ داري د الله جل شانو په دربار کې د قیامت په ورځ باندې بعد د خلاف جګړه کوي. الله دا که چې کوم چا زما خیال نه دی ساتلی الله دنیا کې، الله زی برباد کړی و، الله صله رحمي برباد کړی و، الله وی ته برباد کی. دا رشتہ داري ورته چې دعا کوي دا خیری کوي چې الله ته برباد کی چې د خپل خپلوانو خیال نه ساتو، د رشتہ دارانو خیال نه ساتو، او د رشتہ دارانو سره تعلق په سورانیږي و دنیا اسباب مال اسباب په دې باندې ورانیږي. الله وی د دې شیزونو خیال مساته، د دنیا دا شیزونه به ختم شي او دغه سیز چې کوم الله وی زدر د حکم ګمدا به د طبيعه ملاویږي نه کوي. دنیا خو د مال د لاس خیره د کله زیو کله راځي، کله به زیره ټیم کې ډیر زیات شي او زیره ټیم کې بالکل نه. الله وی دا تلون کې راتلون کې سیز دی، کله به ډیری کله به کمی. الله وی د دې په ذریعه سره خپل خپلوان مخه پکوا، رشتې د دې په ذریعه سره الله وی مکټ کوا. ځکه چې استاسو او دا حکم ولې دی، ځکه چې ستاسو خیال چې ته به خامخا خیال ساتي. دا حکم نه دی چې ستا خیال نه ساتي او تی خیال وساتي. ستا سره څوک احسان کوي ته ور سره خامخا احسان کوي. بیا خو دا دی چې ستا سره څوک رشته کټ کوي او ته ور سره رشته وپالي، دا اصل رشتہ پالل دی. چې ستا سره څوک رشته نه ته ورسره مجبورن بیا رشته پالي. اصل لا چې ستا سره رشته کټ کوي او ته ورسره د الله د رضا دپاره رشته چې دی وپالي، دغه اصل کې اجر ثواب دی. نو الله جل فرمایي چې د رشتو خیال وساتي. دا به د قیامت په ورځ باندې بیا اعلان کوي. او موږ نن سبا د معمولی دنیا دپاره رشتې کټ کوو، هلکه غم خادمي در سره پاتي، هلکه نور در دوا سلام پاتي، هلکه غم خادمي در سره خدمه بیا به زما سره دوال سلام نه کې، هلکه زما په کار به بیا نه راځي. به دا معمولی خبره. نو پټی په ځای پروت دی، ځمکه په ځای پرته ده، پیسې چې دي ځي راځي او موږ چې د یو بل سره پې تعلق ختم کړو، د یو بل کره په کلونو چې دی نه ورځي. او حدیث مبارک کې راځي کم مسلمان ورور د یو بل سره قطع تعلق د 3 ورځو نه زیات کی چې دا مسلمان دی، د یو بل سره نږدې دي او دی لیدل کتل کوي او د 3 ورځو نه زیات د چې د قطع تعلق وکړو، یعنی 3 ورځو نه زیات یې ورانه وکړله چې یو بل ته مخامخ شو، د سلام یې ونه کړو، کلام یې کړو، خبرې اترې یې ونه کړې. او دغه ټیم کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي مرګ ورته راغی ډایرکټ